علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب څنګه یاست؟ خیر دی؟ خیر دی، شکر الحمدلله. جی دا مسجد چې کوم دی د چې کوم اډې صاحب د هغې خپل نوم او د هغې څه همداسې مخې ته تاسو ته څومره معلومات دی؟ دا خو د ملګري راغلي دي د لرې ځینه بس د دې جومات لیدلو دپاره. دا ډېر تاریخي جومات دی. تقریبا د پاکستان د ازادېدو نه مخکې دلته یو مشهور عظیم مجاهد چې مولانا نجم الدین صاحب او پاړي صاحب بابا مانی مشهور دلته نه علماء دیوبند مولانا محمود الحسن دیوبندي رحمت الله علیه میشن چلولی دی د انګریزانو خلاف چې په سند کې به جنګ کول او کته علاقو کې به هغوی جنګونه کول د هندوانو د انګریزانو خلاف. دلته چې کوم دی غټې غټې هستیانې راغلي دي جومات او د دې جومات آبادی تقریبا د 200 نه بره کاله وشو د آبادېدو او ډېر بهترین جومات دی. اوس په دې باندې چې کوم حکومت د سیټ نه دغه مقرر شوی دی غالبا 35-36 لاک روپو دغه پراجیکټ مې مقرر شوی دی چې یاره دا جومات دی آباد کړی شي. مزیدار دی. دا ملګري راغلي دي او باران هم وریږي او ډېر ښایسته ځای دی، ډېر تاریخي ځای دی هر لحاظ سره، د موسم په لحاظ باندې او دارنګې د ښایستهوالي او د دغه په لحاظ باندې ځکه چې چیناران دي، بوټي دي او قسم ښایسته دغه دي ماشاءالله او ملګري هم راغلي دي، علما کرام دي. نو تاسو نور څه معلومات تاسو دي است؟ دا خو داسې مسله ده چې د جومات کې دوه قسمه مجاهدین پاتې شوي، وروسته بیا د هغې نه وروستو بنګالیان ورته وایي د هغو مجاهدین دلته پاتې شوي او دلته کې د مجاهدینو به چې کوم ځای کې پړاو واچو هلته به د اوبو سهولیات به وو چې خلک به نه وو، کم علاقه به وو، په هغې کې به خلکو ټریننګ ورکوو. دلته د هغو هر څه آباد دي، ځایونه شته دی د هغه مجاهدینو، سمڅې شته دی، ځای کورونه دي او آبادي وه، ټول هر څه دلته وو. او دلته اوبه ماشاءالله د دې ځای ډېرې برکتي اوبه دي او ښایسته اوبه دي. خلک وایي چې لکه دا دوایي چینه ده، دلته یو چینه ده هغې ته خلک دوایي چینه هم وایي، ولې چې هغې ته به مجاهدین راتلل او هغې کې به هر څه چې کوم دی که نه خپله استعمال دپاره به یې راوستلي. او بل دا چې دا جومات زړه آبادي ده، یک دننه پکې یو کمره ده او د هغې نه وروسته پکې دا د برنډې حال دی، دا دننه دا برنډه ده او دننه چې کوم دا هغه کمره ده. نو دلته ماشاءالله دا ځای او دا بوټي هم دي، دا د هغه وخت نه آباد دي. دا بوټي ماشاءالله ډېر بهترین بوټي دي. دلته یو تاریخ هم لیکل شوی په هغه ګټه باندې، اوس یې په هغه ګټه باندې دوی دغه لګولی دی، دا رنګ یې پرې لګولی دی، هغه تاریخ لږ خراب شوی دی. اډې بابا نوم څوک؟ د اډې صاحب بابا نوم مولانا نجم الدین صاحب و، دا د ترنګزو باباجي ملګری و او د هغه سره په جهاد کې شریک و. دغه شانې مولانا محمود الحسن دیوبندي رحمت الله علیه په دغه باندې په امر باندې به هغوی جهاد کولو او دغه شانې نور د هغوی سره ملګري و، د علماء دیوبند مشهور علما مجاهدین چې د هغوی سره ملګري و. دغه شانې دلته مولانا الیاس رحمت الله علیه راغلی دی او هغه هم دلته پاتې شوی دی څه وخت. تاریخي ځای دی او دلته چې دا دغه کومه پارټي چې ده د NPA والا ده، د هغې مشران هم دلته راغلي وو او نور علما کرام چې کوم مشران دي بزرګان علما کرام نور هغه هم داسې راغلي وو دلته په دوره باندې. او جی دلته خو د باچا خان بابا دلته راغلی دی چې کومه د نیشنل پارټۍ مشر و، هغه دلته راغلی. مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم چې د بانی تبلیغي جماعت مشر و د علماء دیوبند سرخیل و، هغه هم دلته راغلی. دغه شانې د نور علما لکه شیخ ولی الله کابلګرام شیخ صاحب مجاهد عظیم مجاهد هغه هم دلته کې راغلي او دغه شانې دوست محمد شیخ القرآن مولانا دوست محمد مجاهد رحمت الله علیه هغه هم دلته راغلي. دغه شانې شیخ عبدالجبار صاحب حافظه الله تعالی هغوی هم دلته راغلي دي، دا ځایونه یې کتلي دي. نور ډېر ډېر شیوخ مفتي شریف حسین صاحب پروس کالي موږ راوستی و دلته کې راغلی و، نور هم ښه علما دلته راغلي دي. جزاکم الله. موږ تاسو شکریه ادا کوو چې تاسو موږ ته دا معلومات راکړه. الله تاسو له جزای خیر درکړي او زموږ هم د دغې دپاره رالو چې دا یو تاریخي ځای او دا ملګري ټول هم د دغې دپاره رالو. ډېره شکریه. جزاک الله. ډېره شکریه. ستاسو هم ډېره شکریه چې تاسو دې لرې نه راغلي او دلته زموږ سره وخت تېر